شریعت د زکات د ورکولو دپاره څه میاشت نه ده مقرر کړې، خو د خلقو د خپلې اسانۍ دپاره زمونږ پښتانه اکثر زبرګه کې ورکوي او د حکومت خلک په رمضان کې علي او په عربو کې عام په رمضان کې. کنی د هر چا خپل کال له ما سره نن پیسې رانې نو بل کال له په دې ورځو کې په ما زکات واجب شي. چا سره په شو قدر کې پیسې رانې په بل کال شو قدر کې به په زکات واجب شي. چا سره د رکوټي اختر میاشت کې رالی د باندې به په رکوټي اختر میاشت کې واجب شي. نو هر سړی او د هغه مال او د هغه کال د خدای او د رسول د طرفه میاشت نه ده مقرر. خلک د اسانۍ دپاره صرف دا کار کوي. حضرت عثمان زمانه کې به هغې سړي ولیکل محرم میاشت کې به یې زکات را جمع کوو، ځکه وی کال پوره شي محرم د نوې کال آغاز دی. نو دا د اسانۍ دپاره کني که چا باندې کال نی پوره شوی، چا په پیسو شپږ میاشتې تېرې شوي، نو د باندې زبرګه کې ورکول خو نشته چې خپل کال پې پوره شي هغې به ورکوي. نو د هر چا مال او د هغه کال دا چې سړي سره یو ځل سرمایه جمع شوي نو د هغې مخکې نه زکات ورکول لوا دي. حکم دا نشته، ځکه د انسان حالات وي، یو انسان وي مالدار وي، یو ضرورتمند والا راشي د ده کال نه دی پوره او زکات ورکه ځان سره ولیکه، یا په خپلو خپلوانانو کې څه واقعه راشي او هغه سره د امداد کولو ضرورت وي، نو تا هغه سره امداد وکړه د زکات په شکل کې ځان سره یې ولیکه. نو د وخت نه مخکې ورکول زکات روا دی، خو چې تا سره یو ځل سرمایه وي ځان سره یې لیکه، نو چې کله بیا حساب کتاب کې چې څومره دې ورکړي هغه د هغې نه منها که چې دا ما ورکړه. ځکه ضرورتمند خلک راځي سړي له تا باندې لا کار نه دی پوره شوی، ورکړه هغه نه ځان سره ولیکه، او دا ښه خبره ده. زکات داسې ښکلی نظام دی چې دنیا کې یو دوه نظامه دي، دا دواړو مقابل دی، دا او دا د اعتدال لاره ده. یو سرمایه دارانه نظام دی، کیپیټالیزم،